د الله رب العالمین په بشمیر انعاماتو کې یو انعام د الله رب العالمین دا دی چې دی بنده ته په یو داسې وطن کې په داسې ځمکه باندې جون تیرولی چې په هغې باندې د غیرو تسلط نه او دې په دغه وطن کې او په دغه ځمکه کې په ازادۍ سره د الله رب العالمین بندگی کوي او د خپل ملک او ملت او د خپل دین او د مذهب فیصله دې په خپل اختیار او په خپل خوښه باندې کوي نو دا د الله رب العالمین یو لوی نعمت دی ځکه کله چې یو بنده د یو ظالم او د جابر او د غیرو په تسلط کې نو بیا د فیصلې په خپل اختیار باندې نه د خپل ملک او ملت او د دین او د مذهب خیال ساتل او د هغې پابندي کول دام د په خپل اختیار باندې نه او کم امن او سکون او خوشحالي چې په خپل وطن کې نو دا په دغه وطن کې بیا نه چې په کم باندې د غیرو د ظالمانو تسلطي نو په داسې یو آزاد مملکت باندې او په داسې آزاد وطن باندې د الله رب العالمین شکریا ادا کول چې دغه وطن کې پتا باندې پابندې لې ته په دغه وطن کې په خپل اختیار باندې جون تیرې ته په دغه وطن کې د خپل دین او د مذهب پابندي کې تا ته هیڅ قسم رکاوټ نه نو دا د الله لوی انعام وګڼه او د الله رب العالمین شکریا ادا کا او دغه وطن حفاظت کوا دغه وطن خیال ساته او د دې یو لوی مثال زمونږ او تاسو مخې ته دی چې کله بر صغیر پاک و هند هندوستان د مسلمانانو د هندوانو او د نورو مذهبونو والو لکه سیکان شو یا پارسیان یا عیسایان بازي د هندوستان په ځمکه باندې په اتفاق او په اتحاد سره اوسېدل او حکومت په د مسلمانانو ځکه په سونو کاله مسلمانانو په هندوستان باندې حکومت کړی دی اوس د هندوستان په ځمکه چې د مسلمانانو حکومت دی او مسلمان دا خو نوم د امن دی مسلمان دا خو نوم د اتفاق او د اتحاد او د قربانۍ او د بایچاره دی او مسلمان دا خو نوم د رحمدلۍ او د نرمۍ دی ځکه اسلام مسلمان او مومن ته تعلیم ورکوي چې د تمام انسانیت په خیال ساتي څنګه چې د مسلمان د مسلمانۍ د وجې نه حقونه دي داسې د انسان د انسانیت په بنیاد باندې حقونه دي نو د هندوستان په ځمکه باندې دا مختلف مذاهب والا په سونه کاله په اتفاق او اتحاد سره تیر کړی دي او حکمران او بادشاهان دا په مسلمانانو اوس د هندوستان په دغه زمانه کې څه حالات دي دا غوی عدل او انصاف ته وګوره د مختلفو مذهبونو والا اتفاق او اتحاد او د یو بل سره محبت او بایچاره ته وګوره او د هندوستان دغه وطن ترقی ته وګوره دغه زمانه وا په تمام دنیا کې د انګريز آمد لا نو شوي په تمام دنیا کې به هندوستان ته جنت نما ویلو
هندوستان دا په دنیا کې د جنت نقشه وا هندوستان ته به جنت نماوي او چې کله انګريز هغه پلیت قدمونه د هندوستان په ځمکه باندې کېښودل او په 1947 کې د هندوستان ځمکه پرېښوده نو هغه جنت نما جهنم نما کې بدل شو بیا هندوستان جنت نما نو بلکې هندوستان بیا د جهنم نقشه وا بیا ورته جهنم نما ویل کېده هغه هندوستان چې مسلمان په حکومت کوي داغي ترقی ته وګوره چې کله عالمگیر بادشاہ د بادشاہي په تخت باندې کېناست عالمگیر بادشاہ آرډر جاری کا وې زمونږ د هندوستان د سلطنت د سرکاري خزانه کې چې سونه مال او دولت دی د دې ټولو اندازه ولګي چې سونه مال او دولت په سرکاري خزانه کې پروت دی شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه یو کتاب خطبات الصدارت او بل کتاب نقش حیات په دغه دوه کتابونو کې د هندوستان دا ټول نقشه بیان کړی دا عالمگیر بادشاہ حکم کو سرکاری خزانه کې سون مال او دولت دی دا اوشماره چې سون مال او دولت دی فرمای زرګونه کسان په دغه مهم کې اولګېدل او شپږ میاشتې دغه سرکاری خزانه داغي لټونو داغي شمارې شروع کو شپږ میاشتې بعد چې ریزلټ بیان کو بادشاہ ته مخه ته ریزلټ رااله وي موږ زرګونو کسانو شپږ میاشتې د خزانه مال او دولت شمار کو اوس پورې د خزانه صرف یو ګډ موږ شمار کړی دی باقی خزانه معلوم نه ده چې څونه مال او دولت پروت دی عالمگیر بادشاہ حکم جاری کوي باز وې د هندوستان د سرکاري خزانه شمار ناممکن دی دون مال او دولت په سرکاري خزانه کې پروت دی اډر جاری کوي د غشمیر پرېله او په خپل د ملک د ترقې د پاره په سفر باندې وته حاکم مسلمان دی مختلف مذهبونو والا په یوځه اوسېږي په تمامه دنیا کې جنت نما نوم سره یادېږي او د ملک د خزانه دا حالت دی چې په زرګونه کسان دا غشمار نشي کولای ولې دا د اسلام او د مسلمان او د مؤمن او د اتفاق او د اتحاد او د ورورولۍ د حکومت نتیجه ده دغه وجوه چې د هندوستان په دغه وطن بل مسلمان بادشاہ سلطان محمد تغلق راغلی دی دغه سلطان محمد تغلق متعلق ذکر کوي وې د هر کال 2 لک جوړې پر آیو خیراتی تقسیمولې لزر اسنا پر آیو خیراتی تقسیمول او روزانه حساب سره خیراتی روټه به ورکولا دا به د سرکار د خزانه د طرف نو ویشل زره کسان به پدرستخان باندې کېناستل او دغه خیراتی خوراک پېکو 2000 غواګانې به علاله دلې 2.5 زره غواګانې او 2000 بيزي به علاله دلې او دغه سلطان محمد تغلق چې درستخان باندې خپل کې ناستو نو 200 علماء کرام به ځان سره په درستخان کې نول او دغه بادشاہ چې بکله ماخام د سیر د پاره وتلو نو د هاتی د سورلې یو طرف ته بم تال پروتو د پیسو بډکو او بل طرف ته بم تال پروتو د پیسو بډکو او دا به په بادشاہ باندې شیندلې او پر عیو باندې به تقسیمېدلې او د ملک خزانه خالی کېدنه بادشاہ چې بکله د سحره د بادشاہي په تخ باندې کېناستو نو یو تال بخي طرف ته د پیسو ډک پروتو چې سونه ضرورتمن براته د هغه تال نه به پیسې راواغسته وخت به حواله کړي دومره خرج پر عیو باندې کیږي خو د سلطنت خزانه نه خالی کیږي
دا هغه اسلامی هغه د مسلمانانو حکومتونه دي تدوی هغه اتفاق او اتحاد او عدل او انصاف دی ابن بطوطه چې یو مشهور سیاح دی هغه په خپل سفرنامه کې ذکر کوي چې هندستان ته راغلی دی فرمایي وای ما په خپل سترګو باندې ولیدل چې پر رعایو کې په هندوانو کې یو هندو نوجوان هغه په عدالت کې مقدمه دایر کړه وای سلطان محمد بن تغلق هغه مال اسب سه گزار را کړی دی یو طرف ته بادشاہ دی یو طرف ته عام رعایا دی او مسلمان ندی هندو دی وی عدالت داغه ټوله خبره مقدمه بیان واورید او هغه سلطان حاضر کو چې کله تحقیق وکړي شو نو بادشاہ ته سزا واورولا چې تا زیاتې کړې آرډر جاری شو یو طرف ته بادشاہ ولاړ دی او بل طرف ته رعایو کې عام فرد ولاړ دی او حکم جاری شو بادشاہ له گزار ورکا بادشاہ اغله 21 گزارونه ور کړیو وای دغه بادشاہ دغه نوجوان کوي چې ما سره یو مهرباني دا وکا چې څنګه میواله اقسمی وخه اسنه چې ته زما د بادشاہي لحاظ وکي وې دومره په زور باندې گزارونه ورکړه بادشاہ ته چې په بازي گزارونو سره د بادشاہ د سر نه ټوپه پرې وتا دا عدل او انصاف دی نو چې داسې بادشاہان دا د بادشاہي په تخ باندې کینی نو سم خیال دی هغه ملک په ترقی نه کوي دغه وجوه چې دغه د مسلمانانو حکومتونه قائم دي دی یو افسر او کمانډر مقرر کړو حافظ الملک چې داغه افسری او کمانډری و یو هندو لاړو او د سرکاري هغه دفتر ته چې داغه نه سرکاري افراد وتا سرکاري راشن میلاوي دو هغه هندو لاړو او هغه دفتر کې درخواست کو چې شل سیرا وړو او شل سیرا غوړی پکار دي د دفتر نه تاسو کړي شو چې دا ته چاله وړي د حافظ الملک نوم واغست چې دا هغه ته وړم او اتفاقی لږ ساعت مخکې یو بل نوکر راغلیو او دغه افسر د پاره دغه سامان وړلو نو د دفتر والو شک پیدا شو چې دې په دروغه د حافظ الملک نوم اخلي د لک تحقیق پکار دی ناغي تپوس کو هم دغه کمانډر او افسر نه چې دا یو هندو راغلی نوجوان او ستا په نوم باندې دومره سودا غواړي هغه کمانډر او افسر رااله او دغه دفتر مشرانو ته وی چې 20 سیر نه 25 سیر وته حواله کې ولی سبال به یو ضرورتمند راغلی هغه که به فقر او فاقی اب ضرورتمندی او تاسو به داغه تحقیقات کوي داغه ضرورت پورا کوي اډر جاری کوي دل 25 سیر دا اورو او 25 سیر دل غوړی ورکه او دنه اړو تاسو مکوي چې دا ته چا لوړي داسې معاملاتو وې دا ضرورتمند دی زکه وې داسې غلط بیانی کړي دا کدا ضرورتمند نو داسې غلط بیانی به چرتم نه وکړي نو ګوره چې کله په وطن کې واقداران عہدیداران د خپل رعایو د ماتحت سره داسې سلوک کوي کنه نو بیا به سونه مینه محبتي بیا به څومره اتفاق او اتحادی دغه د مسلمانانو دغه د انصاف او د اتفاق او د اتحاد او د صداقت نتیجه وا چې کله انګريز جابرانه انداز کې په هندستان باندې کله قبضه کوله او اخرنی مسلمان بادشاہ بہادر ظفر داغه محل تا هغه ته نقصان ورسو نو هندوان فوجیان
او هغه هندوان چې د سرکار سره په دغه ادارو کې نوکرانو هغه ټول خپل دفترونه هغه خپل اسلحې چې څومره د انګريز په کار راتلې هغه وسوځولې او کومنډه باندې دغه مسلمان بادشاہ خواته ځان را ورسو چې دا خپل بادشاہ اگر مسلمان دی دغه هندوان فوجیان راغلي دي او د مسلمان بادشاہ د حفاظت لپاره ځان حاضر کړی دي ولې دا ټول کمال دا د مسلمان حکمران دی داغه د مسلمانې دی داغه د عدل او د انصاف او د بایچاره او د صداقت د حکمرانې دی چې دا ټول مذاهب والے متفق کړي دي نو داسې وطن چې جنت نما دی دومره مال او دولت دی او دومره مال او دولت چې کله برطانیې والا د هندوستان مال او دولت او سره زر او سپین زر لوټ کول شروع کړو او دا خپل وطن انګلستان برطانیې ته چلول شروع کړو نو د برطانیې مؤرخین او سرکاري عہدیداران وای موږ ته داسې مخصوصې ده چې د هندوستان نه انګلستان برطانیې ته د سرو زرو نیل راغلي دي او دغه انګريزانو با هندوستان ته سونه کی چړیا وي دا د سرو زرو مرغې ده او دغه برطانیې ولا هندوستان ته راغلیم دي د پاره چې د دې د سرو زرو سپین زرو د دې مال او دولت لوټ کو دا ټول انګلستان ته اوچلو اوس دا سونه کی چړیا دا جنت نما دا د سرو زرو نهرونه چې دی یادې دا په دې حکومت او په دغه وطن کې د کم زین رااله دا دغه حکمرانانو کمال وکنا دا د غوی د بادشاہت هغه نتیجه وا او هندوستان داسې وطنو چې دې ته ډېر کم د نورو ممالکو نه اشیاء راتلو اکثریت دې کې دومره پیداوار بکېدا چې تمامي دنیا ته به دې هغه پیداوار ورکو او دا غوینه به پیسې وصولولې او هغه پیسې براتلې هندوستان ته به جمع کېدلې او داسې تجربه کار او ماهرینو دا چې په هندوستان کې به کله کپله تیار شو نو د انګريزانو چې کومي شاهزادګانې وي دوی به د هغه کپلې نه ځان لا خپل کپړې جوړولې او دغه کپله چې په هندوستان کې به تیار شو او د انګريزانو وطن برطانیې ته بلانا نو هغه کپله د انګريزانو د برطانیې د تیار شوی کپلې نه به عمدم و دا غینه به خپل مو او دا غینه به پریټ کې ارزانه و انګريزانو به د خپل وطن اشیاء ناغزدل او د هندوستان د وطن نه چې به کم پروډکټس او اشیاء تلیو کنه هغه شینه به غستل دا داسې وطنو داسې صنعتکار او ماهرین په دې کې آبادو دا ټول کمال د چاره دا دغه حکمران دی دا د غي د حکومتونو دی دا د غي د طرز او طریقې دی او چې کله د هندوستان پزماکه باندې په 1600 عیسوي کې لومبني قدم انګريزانو کې خوده او دوی سرکاری سطح باندې دا اجازت حاصل کا چې د ایسٹ انډیا کمپنی په شکل کې موږ به د هندوستان پزماکه باندې تجارت کوو او ایسٹ انډیا کمپنی دا د بلا کسانو مالیت چې غیر راجمع کړو تقریبا 100 کسانو چې خپل مالیت راجمع کو او په هندوستان کې پاغي تجارت شروع کو او عجیبه خبر ادا ده په دغه زمانہ کې په هندوستان کې یو تاجر داسې وو غالبا دا غنوم عبدالغنی یا عبدالغفور دومره لوی تاجرو چې ایسٹ انډیا کمپنی سونه پیسې را جمع کړې وي د هندوستان د یو تاجر د مالیت برابر وي د هندوستان د یو تاجر د مالیت برابر وي او هغه تاجر زمون په لهجه کې هغه ته به بابای تجار وي بابای تجارت به وته وي ملک التجار د تاجرانو بادشاہ
دا د هندستان د یو تاجر مالیتو. نو تاسو اندازه والے چې د انګلستان نه د ایسٹ انډیا کمپنی په شکل کې د سلو کسانو مالیت را جمع کیږي، خدا بزان ته سوي کنه دا غسلو کسانو مالیت د هندستان د یو تاجر برابر دی. نو دا هندستان تاجران دا بسونه مالدارو، بیا د هندستان دا حکومت دا بسونه مالدار حکومتو. نو دغه انګریزان دغه انګلستان او برتانیې والا چې د تجارت په شکل کې لومبنه قدم کېښودو او په 1600 کې هغه آغاز وکړو، د 1757 عیسوي پورې هغه د خپل تجارت په ترقې باندې بوته په دې وطن کې کارخانه قائم کړي او د مسلمانانو مختلف ریاستونه غاڼه واغستل. د مسلمانانو مختلف ریاستونه غاڼه کړو، فیکټریانې قائم کړي او د 1757 نه بعد د تجارت شکل او صورت په ظلم او جبر باندې بدل کو، بدمعشي شروع کړه او په 1857 کې بیا د ملک ټول قبضه کو او بیا دې تاجرانو دا مستقل برتانی حکومت ته حواله کو. 1857 پورې دغه تاجران لګیا دي، دغه کمپنی والا لګیا دي. 1857 کې بیا دا مکمل د برتانیې انګلستان حکومت ته حواله کو چې دا استاسو ملک ته چې څه سره کوي. ناغي څه وکړو؟ هغه دا وکړو چې کوم الله رب العالمین قران کریم کې بیان کړی. سليمان علیه السلام الله رب العالمین څنګه حکومت ورکړو؟ پارا نمبر 24 کې الله رب العالمین فرمایي چې سليمان علیہ السلام د الله نه دعا کړو، رب هب لی، یا الله پاک مال راکی داسې بادشاہت ملک لا ينبغي لاحد من بعدی چې زمانه بعد د چا سره مناسب نه، داسې حکومت مال راکی. د دې وجنه شاه اشرف علي تنویر رحمه الله فرمای چې د سليمان علیہ السلام دا حکومت د سليمان علیہ السلام معجزه وا، داغه نه بعد داسې حکومت الله تعالی نه دی ورکړي. او سليمان علیہ السلام حکومت کوي، په انسانانو کوي، په پیریانو کوي، په هواګانو، په فرند او چرین باندې حکومت کوي. د سليمان علیہ السلام سره یو مرغه اغم پر روزگار دا، اغم ذمہوار دا، هدهد ترکان. هغه ترکان یو ټیم کې غایب شوی، دا هدهد مرغه غایب شوی و. هغه تفصیلی واقعه تاسو ته نویم کو بنیادی خبر لمرا ولم. هغه هدهد چې بیا رالی نو سليمان علیہ السلام ته وی چې داس یو قوم لیدلې ده چې باغی باندې حکومت یو زنانه کوي. سليمان علیہ السلام داغي جانچ پړتال ولګو، هغه حکومت معلوم شو او د هغه بادشاہي کون کې زنانه نوم بلقیس ده. سليمان علیہ السلام هغه ته پیغام ولېګو چې د یو بادشاہ پیغام بل بادشاہ ته لال شي. بلقیس خپل رعایا خپل مشورې والے راجم کړو او هغه ته د سليمان علیہ السلام پیغام واورو. هغه خپل رعایو د مشورې چې کوم کمیټي وا هغه ورته وی مونږ تکړه یو، مونږ جنگجو یو، مونږ ارس ته تیار یو او باقی ستا اډر د چې تاسو نو عقب کو. نو بلقیس خو خيار زنانه وا، بلقیس د خپل رعایو ته د خپل مشورې والا ټیم ته وی ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها. وی دا یاد ساته وی چې کله بادشاہان تکړه بادشاہان دا په یو کلی وطن باندې داخل شي کنه هغه ټول وطن روان کی. ځکه بلقیس د دنیا تاریخ کتلو کنه چې مخکې ظالمان بادشاہان تیر شوی دي، نو په یو وطن باندې چې کله تسلط راغلی نو سی وسره کړی دي. ناغوی چې دام یو بادشاہ دی، حقیقت خو ورته نو معلوم چې دا پیغمبر دی، دا عام بادشاہ نه دی او دا وته پته و چې خو قوت والا دی. د دې وجنه قوم ته رعایو ته وای چې بادشاہان کله په یو ملک قبضه وکي ملک رواني. نو چې کله دغه انګريزان ظالمان د هندستان په ځمکه باندې کله قبضه وکړه نو ټول روان کا. صرف په بنگال کې 80,000 مدرسې وي، هغه مدرسې بندې کړې شوې. په دهلی کې مشهور مسجد
اکبری مسجد چې شاه عبدالقادر سے ابراهیم الله پکې 12 کال اعتکاف کړو 12 کال او په دغه مسجد کې د قران کریم ترجمه لیکلې و دا غي سره مختصر تفسیر لیکلو هغه مسجد داسې روان ک کنه چې دا غي نام او نشان ختم کو د مسلمانانو یا د هندستان پزماکه د سمر دینی درسګاهونو چې باغی کې بدینم زده کړې کې دي شو او د دنیا امور او فنون بم خودلی شو هغه ټول ختم کړه داسې فسادات وکړه او د هندستان پزماکه چې کوم هنرمن خلکو او پکور کې باغوي خپل اشیاء تیارول او په عام بازارونو او نور ملکونو ته لېګل تجارت په غرض باندې باغوي باندې پابندې ولګولې او دا غوي چې د صنعت کم اوزارو هغه ول مات کو هغه ول اوسوځو خپل کارخانه جوړې کړې او زمونږ د چاهت مطابق په زمونږ سره کار کوي چې سونه پیسې مونږ سونه درکو سومنه ګنټې در نه کار اخلو څه در باندې جوړو عقبه کوي په زمیدارانو باندې دومره ټیکس ولګول لگان چې هغه غریبانو چې بس کروندو کړه ټول به حکومت ته لاړه دا غوي سرمایي ختم شوي دا غوي زمکه ختم شوي هغه جاگیردار خلک هغه په یو وړې پسې لیواله ګرځیدل چې مونږ ته یو وړې روټه میلاو شي دومره فساد وکړو او بیا د مسلمان او د هندوانو د دې مذاهب په منځ کې چې کوم ډیوایډ اینڈ رول په بنیاد باندې فرقواریت او جنگ جګړې شروع کړي او په دې بنیاد باندې چې د دوی اتفاق ناراضي وي زموږ حکومت په قایمي چې کله دې دوه کې اتفاق رالي یا به زموږ حکومت ختميږي دا خپل منځ کې واچول دا هغه فساد دی افسدوها هغه ټول وطن روان کی او حکم جاری کو چې په دفاترو کې با انګریزي ویل کیږي د دې وړاندې هندي وا فارسی وا یا نور زبانونو یا د عربی دخل پکېو نو چې एकदम انګلیش او انګریزي لاګو شو او چال انګریزي ورتلنه بس انګریزان په دفترو کې کېناست څومره دفترونه دي سرکاري او حدودي انګريزانو سنبال کړي د هندستان خپل باشندگان داغي تعلیمګاهونه هغه ختم کړو چې چا تعلیم کړي هغه کار نه کو جهالت جوړ شو او دا ویلو انګريزانو داغي خپل مورخینو ذکر کړی دي وای مونږه د هندستان باشندگان دوی له تعلیم ورکو وای دوه خبره پیدا کو یو داده د دوی جبا د دوی نوم د دوی تعارف په د هندستاني او د دوی ټول کار او سوچ او فکر به د انګريزانو او دوی له موږ داسې تعلیم بندوبس او تنظیم کو وای چې دې تعلیم حاصل کی کنه وای دې چې لوی شي وای دې با اتوماتیکلی د خپل مشرانو عقاید ته غلط وای او دې په دې کې ججک نه مخصوصي وای داسې تعلیم ولا موږ تیار کړی دی نګورا مالی توریم برباد کړو د آبادو په اعتبار سره برباد روزمکه اتواغسته کاروبارونه اتواغستل او دغه رنګي د تعلیم په میدان کې یا د مذهبي او فکری میدان کې تباہ او برباد کړو نو بلقیس خپل قوم ته سوی اذا دخلوا قريه افسدوها چې کله یو کلی ته داخل شي کنه هغه کلی روان کی دا دوی برباد کړه کنه هندستان برباد کړه وجعلوا اعزه اهلها اذله او چې کوم عزتمن خلک دي وي هغه ذلیل وګرځي نو عزتمن په وطن کې لومبني خلک چاته وي چې د وطن بادشاہي نو د مسلمانانو اخیری بادشاہ بہادر شاه ظفر هغه سره سم معاملې وکړه د 82 سال په عمر کې دی بوډا دی او هغه جلا وطن کا د هندستان نے بوت رنگون تا التقیت کو او رنگون دا د برما خار دی دا د برما دارالخلافه وا او د کور والا دا غي نمو زینت محل د 36 سال په عمر کې وا هغه ور سره جلا وطن کړه او درې زامن یو مرزا مغل یو مرزا خواجہ سلطان یو مرزا ابو بکر دا درې زامن د دې
بهادر شاه ظفر بادشاہ مخې ته دای په ګولو وویشتل او سرونه ولا کټلو د بادشاہ مخې ته کېښودل. هغه بادشاہ 15 کاله په هغه رنګون جیل کې تیر کړو او په هغه ځای کې ولا مرګ راله او وفات شي. کور والے الته کې د 13 نه زیات کلونه تیر کړی دي. دا څه کلونه د خاون سره تیر کړو او څه کلونه ځان له تیر کړی دي او غم الته وفات شو د خاون په خوا کې دفن ده او دفن څنګه شوی نه په جنازه شوی او نه غسل شوی. انګريزانو راواغست او صرف کنده ولو کنستو پای کې دفن. و یاد ساته بهادر شاه ظفر مسلمان بادشاہ اغه ذلیل خلق داغي نوم نشان د هندستان نه مټاو شو او دغه مسلمانانو او هندوان د دنیا د ګډ ګډ نه اوسم وي د بهادر شاه ظفر بادشاہ دغه قبر تزي او دغه زیارت کوي. او د هندستان د ځمکې چې کوم هندوان تعلیم یافته خلکو وروسته دغه قبر ته تلیو او دغه په قبر باندې جړل چې زمونږ بادشاہ د وطن او داسې د مظلومیت په حالت کې او د غربت په حالت کې د دنیا نه لاړ. نو دا وجعلوا اعزه اهلها اذلا، عزت من خلق سو ګرځي ذلیل ګرځي. او په معاشره کې بل عزتمن خلق هغه چې هغه د ملک او د ملت او د دین او د مذهب راهنمایي ورکوي. دا د سکول استاد دی، دا د مدرسې استاد دی، دا د کالج او د یونیورسيټي استاد دی. دته خلق د عزت په نگاه باندې ګوري. په معاشره کې دا خلق دغه انګلستان او دغه انګريزانو داسې ذلیل کړو او داسې سزاګانې ورته ورکړل چې دا غي بیان مشکل دی. هغه یې پانسی کړو، د سور په سرمنو کې بند کړو، اورونو ته غزار کړو، جیلونه ته ډک کړو، داسې سزاګانې ولا ورکړي. هغه د هندستان زمکه وا چې داسې په ترقې او خوشحاله وا او چې کله داسې د ظالمانو حکومت را لیکنه لکه په روس باندې چې کله د لینن حکومت هغه یو شان حکومت کړو او چې کله د سټالین حکومت پیراله هغه جابر کسو ظالم سړیو هغه 3 کروڑ کسان وجل، 3 کروڑ کسان او څوک زمیداران اول وجل وای تاسو د ازمکه بلاله سرکار په اختیاري دا بس تاسو نه تاسو به صرف سرکاري نو کران یې. او په چین کې په یو زمانہ کې انقلاب راغلو هغه 2.5 کروڑ کسان وجلي. پس وجه په دې وجه چې ستاسو ذاتی ملکیت نه ته به سرکار غلامي ته به داغه سره صرف نوکری کې. نو چې کله ظالم او جابر دا په یو حکومت او ملک باندې قابض شي کنه نو بیا هندستان جنت نما او کنه سید جوړ کو جهنم نما. او څومره تقسیم پکې راوس سونو ظلمونه وکړل. نو تاسو ابتدا کې ما وې چې الله رب العالمین داسې وطن چاته ورکړي چې هغه پر امني پاغه کتابان د چا आवाज نه پتا د بل چا تسلط نه تبګه د ملک او ملت د مذهب او د دین پخکارا داغه پرچار کولې شي پاغه باندې عمل پیرای. نو تاسو چې بده تاریخ لګ نظر واچوي نو سړی وای نه چې داسې وطن میلاو شي خپلې نو دا د الله نعمت نه دی. څومره لوی نعمت چې داسې وطن چاته میلاو شي. الله رب العالمین دې زموږ او تاسو ژوندۍ دا د امن او د چین وګرځي. الله دې زموږ او تاسو د وطن حفاظت وکي او زموږ د وطن دې الله رب العالمین د هر قسم شرورونه د فساداتونه داخلي او خارجي دشمنانو نه په امن کې اوساتي.